نو پښمنه کول باعث اجر دی. بده پښمنه کې زمونږه بعضی ملګری دسه د غفلت شکار شي د اذان پته مې چې بس اذان څنګه شروع شي به دا خوراک سکاک پری دی او کو دسه عمل چا مو کو روزه نه کیږي. ولی اذان چې دا د وخت د داخلي دونه بعد کیږي او پښمنه بندش دا د وخت د داخلي دونه مخکې به پښمنه بندي. نو کو د اذان پته مې او په دغه وخت کې د خوراک بند کړو مطلب دا دی چې د وخت د داخلي دونه پس تا خوراک کړی دی نو روزه دی نه ده شوی. نو احتیاط دا دی چې هر مسلمان سره په موبایل کې یا په کور کې داسې یو نقشه لګېدلی د دغه نقشې مطابق چې وګوري د سحر وخت څه ټایم داخليږي د هغې نه احتیاطاً 4-5 منټه مخکې دا خپل پښمنې دی بند کړي. صرف په دغه بنیاد باندې چې زموږ د مسلمانانو روزو ته څه ضرر ونه رسي روزې صحیح سالمې پاتې شي انشاءالله زموږ د مسجد نه به د پښمنې ټایم کې د احتیاط په بنیاد سایرن به غږو انشاءالله. دا ذمواري به په خپل ذمه زه اخلم. د دې سایرن په دا مطلب چې څنګه سایرن شروع شو به خوراک سکاک بند دا به احتیاطاً د وخت د داخلېدو نه مخکې 3 منټه یا 4 منټه مخکې به موږ دا سایرن غږو یو پیره به غږو. د دې مطلب به دی چې به اوس خوراک سکاک مکمل بند چې دا بند شي نو به د وخت د داخلېدو نه مخکې به ستا روزه بند شي صحیح سالم به پاتې شي. زمونږ اساتذه کرامو به په دې باندې عمل کولو موږ هم په دې باندې عمل کوو دې کې به د ډېرو مسلمانانو د روزو ته انشاءالله خیر وي. ورنه دا عجیبه خلک دي چې دې ته هر څونه مسله د منبر نه ووایي دوی بیا هم د اذان انتظار کوي او اذانه پورې دی خوراک کوي. زمونږ څه نه دي زمونږ په ذمه وضاحت درته وکړو او د روزې د حفاظت دپاره به دا عمل هم جاري ساتو انشاءالله. خو که د هغې باوجود هم سړی د غفلت شکار کېږي نو بس بیا د خدای مل شي